नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल सुइलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अय्यु सौमि अफ़ज़लु बअद रमज़ान क़ाल शअबानु लितअज़ीमि रमज़ान क़ाल फ़अय्यु सदक़ति अफ़ज़ल क़ाल सदक़तुन फ़ी रमज़ान। د شعبان میاش د رمضان نه مخکینی میاش ته د شعبان میاش وی او دې ته په پښتو کې د شو قدر میاش وی. انشاءالله د روزانه په بنیاد باندې به د مازیګر د منځ نه پس د روزو مطابق تعلیم جاری. اوس رمضان ته یو څو ورځې پاتې دي د شعبان میاشت نو د شعبان د روزو فضایل او بیا به انشاءالله د دې نه پاس د رمضان د استقبال مطابق چې کم روایات دي او د هغې نه پس د رمضان په میاشت کې به انشاءالله د وخت مطابق چې د نبی علیه الصلاة والسلام کم روایات دي د هغې تعلیم به کوو. رمضان ته یو څو ورځې پاتې دي نو د دې نه دا مخکې میاشت چې د شعبان میاشت د شو قدر میاشت ده د ډېر ډېر زیات فضایل دي. د دې د روزو فضایل به بیان کو او په دې کې الله تعالی موږ له یو ښه مقرره کړې ده ځکه چې کارونه ودرېدلي دي هر یو انسان په کور کې دننی نو په دې کې د عبادت هم ښه مقرره او د روزو نه هم ښه مقرره خصوصا د هغې خلکو لپاره کم چې بارنو ملکونو کې مسافري هغو ته چونکې د نور وخت کې چې دی د روژې نه فرصت نه ځکه اکثر کارونو کې د هغو دپاره هم الله تعالی یو ټیم چې کم دی د هغو دپاره فارغ کړی دی نو هغو له هم پکار دا دي د یو څو ورځې دي دې که د روژې اهتمام وکړي. دې باره کې د حضرت اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ روایت ته امام نسائی رحمت الله علیه روایت چې کوم دی نو ذکر کړی دی. اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما فرمای قلت یا رسول الله صلی الله علیه و وسلم ما وی اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم لم اراک تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. ما وی اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم زتا په نورو میاشتو کې د شعبان نه علاوه دومره زیات روژې نیونکی نه ینم. قال نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل ذاک شهر یوفل الناس عنه بین رجب و رمضان. دا میاشت کم دی د دې نه خلق غافله کیږي دا د رجب او د رمضان په میاشت کې چې کومه میاشت ده دا یو طرف ته رمضان المبارک د هغې د برکت نه هر یو انسان واقف دی چې رمضان المبارک دا څومره برکت والا میاشت ده او د دې شو قدر د میاشتې نه بل طرف ته چې کوم دی د رجب میاشي د رجب میاشت دا هم په هغه څلورو میاشتو کې ده چې د اسلام نه مخکې به د دې خلکو ډېر زیات احترام کوو. هغه محترمو میاشتو کې ده څلور میاشتې دا محترمې وي ذوالقعده او ذوالحجه محرم او رجب. دې کې به جنګ وغیره نه کېدل دې کې به هر یو سړي د دې میاشتو احترام کو. نو یو طرف ته رمضان او بل طرف ته رجب نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي خلق د دین غافله کیږي چې دا د رجب او د رمضان په میانس کې میاشت ده وهو الشهر دا میاشت را ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین. الله تعالی طرف ته رب العالمین طرف ته پرې میاشت کې اعمال پورته کیږي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل واحب زدا خبر خوخوما ایرفع عملی وانا صائم چې زما عمل الله ته پورته کړی شي وانا صائم او زه د روژهدار یم. د دې نه پته ولګېده
چې پرې میاشت کې به نبی علیه الصلاة والسلام زیاتې روجې نه وي. او دغه شانت امام ترمذي رحمت الله علیه په حدیث غریب سره روایت چې کوم دی نو ذکر کوي د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه قال سئل النبي صلی الله علیه و آله وسلم. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس شو ای الصوم افضل بعد رمضان چې د رمضان نه پس کومه یوه روژه افضل ده؟ قال شعبانو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل چې د شعبان یعنی د شو قدر د میاشتې روژه دا ولی لتعظیم رمضان د رمضان د تعظیم دپاره. ګوره دا هر یو انسان د دې نه ښه واقف دی چې کم فرض منځي او د فرض منځ یو هغه ټیم ته انسان ورورسي چې جمع بالکل ولاړی اقامت شروعي نه په هغه ټیم کې یو انسان جماعت ته داخل شي او د فرض منځ ادا کی. یو هغه کسی چې د منځ د ټیم نه 10 منټه یا پاو ساعت چې دی نو مخکې دی جماعت ته ورشي هلته نوافل وکړي او نوافلو نه پس کله د جمع ټیم راشي نو دی ودرېږي او جمع چې کوم دی دا ادا کی منځ فرض وږي. اوس پرې دواړو کې ډېر زیات فرق دی. کم یو انسان چې عین د جمع په ټیم باندې ورشي او دی په جمع کې شریک شي مخکې نه یې تلی نوافل یې نه کړي دره توجه دومره زیاده پرې منځ کې نه دره ذهن د دغه جومات د راتلو نه مخکې چې کم خبرې د کولی یا کم کار د کو د چا سره لګیو نو ذهن کې د دغه خبرې تاویږي را تاویږي او منځ کې دومره زیاده توجه نه او کم یو کس چې په 20 منټه یا 10 منټه مخکې راغلی د نوافل کړي دغه توجه مکمل چې کوم دی نو دا برابري او فرض منځ دی بیا ښه په توجه سره کوي نو څنګه چې پرې دواړو کې فرق وي همدغه شانتې یو هغه کس دی چې دا د شو قدر میاشت تېره شي او دی په دې کې روژه ورنسي ځکه دا په دې کې روژې نیول د رمضان د تعظیم دپاره او رمضان ته خپله توجه چې کوم دی دا برابرولو دپاره وی یو کس دی ډایرکټ چې کوم دی نو د رمضان روژې شروع کړې نو هغسې خوند څنګه چې د جمع په منځ کې فورا جومات ته داخل شي او هغسې توجه د ده نه یو سړی دی په دې شو قدر په میاشت کې د مخکې نه روژې ونیوي د ده توجه مکمل رمضان طرف ته او رمضان طرف ته ذهني طور چې کوم دی نو تیاری رمضان په میاشت کې بیا چې کوم دی روژې نسي نو هغوی کې راته یو خوند چې کوم دی نو محسوسیږي. په دې وجه نبي علیه الصلاة والسلام فرمیل چې صحابي تپوس وکړو ای الصوم افضل بعد رمضان رمضان نه پس چې کوم دی نو کمې روژې افضلي؟ قال شعبان لتعظیم رمضان وی د شعبان د شو قدر روژې د رمضان د تعظیم دپاره. نبیا تپوس کوي صحابي قال فأي الصدقة افضل بیا کوم یو صدقه افضل؟ قال صدقة فی رمضان رمضان کې چې کومه صدقه وشي نو دا چې کوم دی نو غوره ده. دې نو پته ولګېده چې رمضان نه پس چې کوم دی د دې شو قدر د میاشتې روژې دا ډېرې زیاتې غوره دي. او همدغه شانتې یو روایت چې کوم دی مسند د ابي اعلی کې هغه د حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها چې کوم دی هغه روایت دی هغه فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یصوم شعبان کله نبی علیه الصلاة والسلام به د شعبان یعنی د شو قدر مکمل روژې نیوي. قلت یا رسول الله حضرت عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وی ماوی یا رسول اللہ احب الشهور الیک ان تصومه شعبان تا د په میاشتو کې د ټولو نه غوره داره چې ته په شعبان کې یعنې شو قدر کې روژې ونسي. نبی علیه الصلاة والسلام جواب ورکړو حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنہ ته. قال نبی علیه السلام فرمیل ان الله یکتب فیه علی کل نفس میتة تلک السنه. نبی علیہ الصلاة والسلام فرمیل حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنہ ته چې الله تعالی په دې میاشت کې یعنی د شو قدر په دې میاشت کې په آینده کال کې چې څومره مړي کیږي الله تعالی د هغې مړو فیصله چې کوم دی نو په دې میاشت کې لیکي. نو فاحب نبی علیہ السلام فرمیل زه دا خبره خوښومه ان یأتینی اجلی وانا صائم چې ما ته زما اجل او نیټه راشي او زه د روژهدار یم یعنی د روژې په حالت کې یم. همدغه شانتې د حدیثو مختلفو کتابونو کې بخاری شریف مسلم شریف ابو داود کې نسائی او ترمذی وغیرہ کې د ټولو کې د حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه بر روایت دی. قال دا فرمایي
کان رسول الله صلی الله علیه وسلم دې روایت کې را خبره ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به همیشه نفلي روجې هم نه وي او همیشه به نفلي روجې خوړې هم نه. کله کله به مسلسل نفلي روجې نه وي او کله کله به مسلسل نفلي روجې چې کوم دی نو دا بیا خوړې او بیا د دې میاشتې چې کوم دی شو قدر د میاشتې مطابق فرمایي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم نبی علیه الصلاۃ والسلام به روجې نه وي حتی نقول لا یفطر تر دې پورې موږ به وي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام بس افطار نه کوي روجې نورې نه ماتوي مسلسل یې نسی ویفطر حتی نقول لا یصوم او نبی علیه الصلاۃ والسلام چې بیا کله افطار شروع کړو روجې ماتول به شروع کړل نو موږ به وي چې وساړو روجې نسی نه. او بیا مخکې څه فرمایي یعنی همیشه به نفلي روجې نه وي هم نه مسلسل او همیشه به چې کوم دی نو خوړې هم نه. وما رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم استکمل صیام شهر قط او ما نبی علیه الصلاۃ والسلام غونډه میاشت په روجو نیو باندې نه دی لیدلی الا شهر رمضان سوا د رمضان د میاشتې نه. رمضان میاشت کې به غونډې روجې ونیوې او د شعبان د شو قدر د میاشتې مطابق فرمایي وما رأيت في شهر اکثر صیاما منه في شعبان او ما د شعبان نه علاوه زیات چې کوم دی نو په روجو نیو باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه لیدلی. یعنی د رمضان نه علاوه چې وی په یو میاشت کې زیاتې روجې نه وي نو هغه میاشت چې کوم دی نو دا د شعبان و د شو قدر به او دغه شانتې نسائی شریف او ترمذي کې ورسره دا الفاظ هم راغلي دي. حضرت عائشہ صدیقہ وایي ما رأیت النبی صلی الله علیه وسلم فی شهر اکثر صیام منه فی شعبان. نبی علیه الصلاۃ والسلام د شعبان نه علاوه ما په زیاتو روجو باندې بله میاشت کې نه لیدلی یعنی په ټولو میاشتو کې به زیاتې روجې نفلي چې کله نه وي نو دا د شعبان د شو قدر وه. کان یصومه الا قلیلا بل کان یصومه کله. نبی علیه الصلاۃ والسلام به د دې شعبان د شو قدر د یو څو ورځو نه علاوه ټوله میاشت چې کوم دی نو روژه نیوه بلکې ټوله میاشت به یې نیوه. اوس دې روایتو کې دوه درې قسمه الفاظ رالل. یو روایت کې دا رالل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به کان یصوم شعبان کله. نبی علیه الصلاۃ والسلام به شعبان د شو قدر غونډه میاشت روجې نه وي. او بعضې زیاده الفاظ رالل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به اکثر نیول وما رأیت فی شهر اکثر صیاما منه فی شعبان یعنی شعبان کې به زیاتې روجې نه وي. نو دلته کې د علماو مختلف چې کوم دی نو تطبیق کړی د دې روایتو. بعضې وایي چې کوم ځای کې دا الفاظ راغلي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به پرې شعبان کې شو قدر کې ټوله میاشت روجې نه وي او بعضې وایي چې زیاتې به یې پکې نه وي. د دې ټولو نه هم مراد زیات دی وللاکثر حکم الکل په وجه باندې. لکه زیات خلک وایي لکه را پلانې ټوله ورځ خبرې کوي مطلب دا دی چې اکثر زیات پکې دی چې کوم دی نو خبرې کوي. نو د دې ټولو نه مراد هم اکثر دي. او چا چې کوم دی بعضې علماو دا تطبیق راوستی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به یو کال چې کوم دی د شو قدر په میاشت کې ټوله میاشت روجې نه وي او بل کال کې چې کوم دی نو اکثر به یې نه وي عیني او مرقات وغیره چې کوم دی نو داسې لیکلي. بهر کې د دې روایتونه را پته ولګېده. نن تعلیم کې دومره موږ خبرې زده کړه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به د رمضان نه علاوه زیاتې روجې چې کوم دی نو نه وي نو هم پرې میاشت کې به یې نه وي. یو روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې که زمانه به د بیماری په حالت کې رمضان مبارکي کمې روجې قضا شوې نو ما به بیا قضا پرې میاشت کې راوړه ځکه پرې میاشت کې به اکثر د نبی علیه الصلاۃ والسلام روجه وه. نو لہذا نن تعلیم کې دومره خبره واضحه شوه چې الله تعالی موږ له یو موقع راکړې ده. دې میاشت کې موږ له یو موقع راکړې ده کارونه بند دي خلک چې کم دی نو دا فارغ دي څومره هم چې یو مسلمان نه کېدی شي نو دې میاشت کې چې کم دی را کومه بقیه ورځې دي دې کې کوشش وکړي روجې دې ونسي او انشاءالله د دې نه اخوا به سبا تعلیم کې که زندګي و د نفلي روجو فضایل به بیا بیانو او بیا استقبال د رمضان او رمضان مطابق چې کم دی نو خبرې به کوو. الله تعالی دې پر یو څو روایتو باندې موږ له د عملو کولو توفیق راکړي. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.